دا د تحصیل مندن په بولاګټ کلی نوګي کې د هلاکان او جنکو مدرسه عائشه تجوید القرآن دا مدرسه د کال 2013 نه د هلاکانو د فار د مولانا عبدالرحمن په حجره او د جنکو د فار د اوی په کور کې روانه د خپل بلډینګ یې نشتا. د مدرسې محتمم مولانا عبدالرحمن وایي چې د مدرسې د بلډینګ د نشوالي په وجه موږ د مدرسه په کور او حجره کې چلوو، خو لبغم خاده کې راته تکلیف او بیا د ماشومانو چوټي وي. هغوی وایي چې موږ د مدرسې د بلډینګ لپاره خپل ځمکه وقف کړې او د کلی محلې د خلکو په چندرو فکر روان دي. مولانا عبدالرحمن وایي چې زموږ په کلی کې بل مدرسه نشته او موږ غواړو چې د هلاکان او جنکو د دینی علومو لپاره دا مدرسه آباد کړو، ولې مالی وس او طاقت مو دومره نشته. هغوی وایي چې په مدرسه تر دې ځای کار د کلی محلې د خلکو په تعاون راورسېدو، خو نور زموږ وس نشته او موږ شتمنو خلکو ته اپیل کوو چې موږ سره په دې کار خیر کې مدد وکړي. هغوی وایي چې کو د چا د نغدو پیسو وسوي او کو څوک مدرسې له سیخ یا سیمټ اغستی شي موږ سره دې رابطه وکړي. په دې موقع د مدرسې کاریانو او ماشومانو هم د مدرسې د بلډینګ او د صفا اوبو د بور د پاره د مالی مرستې اپیل وکړو او وی چې کو دا مدرسه جوړ شي نو زموږ د ماشومانو د دینی علومو تنده به پکې ماته شي او د لری تلو به خلاص شي. زموږ دا مدرسه چې ده جی دا په بولاګټ کې ده، بولاګټ په ناوګۍ په مضافاتو کې راځي او جی زموږ دا مدرسه چې 2018 نه سٹارټ شوې ده او موږ خپل په دیره کې چې د ماشومان د سبق شروع کړل، تقریبا 80 نه تر 100 پورې ماشومان دي او دا چې زنانه چې هغه زموږ کور ته راځي هلته ورته باجي چې د سبق ورته پړاوي 60-70 زنانه دي، جینکۍ دي. نو موږ نه چې په دې علاقه کې مدرسې لري دي، په ناوګۍ کې هم ډېر شه مدرسې دي، په خواوشا کې هم ډېر شه مدرسې دي، خو زموږ د کلي نه لرې دي او کله چې باران شي کله چې داسې غم خادي شي نو موږ خپل په دیره کې سبق شروع کړلی، خو هغه چې پوره کېږي نه، ارینج کېږي نه. نو په دې باره کې چې موږ خپل کلیوالو ټولو چې د علماو مشوره وکړه چېرې مدرسې دپاره داسې یو مختص ځای پکار دی چې ټول مسلمانان چې دلته راځي او سبق علم حاصلوي، تعلیم پکې حاصلوي. نو موږ دا ځای چې فی سبیل الله الله تبارک وتعالی ته وقف کو، نو موږ چې خپل مسافر رونو ته، خپل خویندو ته، خپل میندو ته او تمام عالم انسانیت ته دا اپیل کو چې را په دیره کې سبق نه پړاویږي، په کور کې سبق نه پړاویږي، د لپاره یو خاص ځای پکار دی. خاص ځای چې الله تبارک وتعالی موږ له راکو. اوس دا ځای آبادول دي، دا آبادی چې دا شروع شوی د کانټر پروت دی، پیلرې شوي دي او داسې چې نور وغیره کارونه شوي دي. د دې چت لپاره او د دې آبادولو لپاره چې انتظامات پکار دي. نو زموږ ټولو چې خپل مسافر رونو ته او خپل میندو ته، خویندو ته، د کلیوالو ته، د علاقې والو ته ټولو چې د کم بیس بینس والا حضرات هغو ته اپیل دی چې موږ سره بھرپور تعاون وکړي او په دې کار خیر کې چې خپل حصه واچي. او دا چې یو اصلاحي اداره ده، دا فلاحي اداره ده او دا چې دینی اداره ده. د دې ادارې سره چې هر یو مسلمان له پکار دی چې تعاون وکړي او دا اداره چې مخ په وړاندې باندې روان شي او زموږ دا کشر کل چې دا تعلیم یافته شي او په دې کلي کې علم او تعلیم خور شي. زموږ چې ټول مسافرو دغه اپیل دی، مسلمانانو ته اپیل دی. داسې چې 12-14 هلکان به فارغ شوي او 5-6 جینکۍ چې دی هغه به دې نه فارغ شوي، چا چې ناظره باندې قرآن مکمل کو، چا چې په ترجمه باندې چې قرآن مکمل کو او بعضو پکې حفظ شروع کړلی. نو دغسې چې دا سلسله روانه ده. مولانا صاحب مدرسه تاسو جوړوئ سوره او اندازتاً په دې باندې به څومره لاګت راځي، پیسې به پرې څومره لګي؟ دا خو جی مو چې دی تقریبا د 3 چتو چې دی د 3 چتو اراده کړله او الحمدلله مضبوط آبادی چې دی، مضبوطې پیلرې دا وله جوړې کړلي او مضبوط کار شروع کړلی چې دا مدرسه چې دا انشاءالله که 3 چته جوړېږي، که 15 جوړېږي، که 10 جوړېږي، 4 څومره جوړېږي، نو زموږ اراده غټه ده. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د ټولو نه مخکې زه عمران بونیری صاحب ستاسو شکر گزار یم چې تاسو د مدرسې ته راتګ وکړو. ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. د دې نه وروسته زه خپل مسلمانانو وروڼو ته یو پرجوش اپیل کوم، هغه دا چې د مدرسې په تعمیرنو کې موږ سره حصه واخلي او د آخرت دپاره چې کوم دی ثواب دارین حاصل کړي، ځکه چې دا مدرسې او دا دینی مراکز چې کوم دی دا زمونږ روح دی، زمونږ ځانونه دي او په تیارو کې چې کوم دی د هدایت یو عظیم ذریعه دي
او دا د راتلونکو نسلونو سره چې کوم دی د خیر خواهی او ذریعه ده او په خپل ځان باندې احسان دی. نو زه خپل مسلمانان ورونو ته چې کوم دی پرجوش اپیل کوم چې په دې مدرسې په تعمیرنو کې چې کوم دی موږ سره حصہ واخلي او د آخرت لپاره چې کوم دی ثواب دارین حاصل کړي. الحمدلله زمونږ خو لکه دې مدرسې دپاره تعاون دی، خلکو ته دا فیل دی چې موږ سره بھرپور تعاون وکړي. ځکه چې دا مدرسه آباده شي د ګیر چاپېره به انشاءالله ماحول او د ماحول به دې سره ښه شي او ماشومان چې د هغوی هم تربیت ښه طریقې سره وشي انشاءالله تعالی. نو ما د تمامو مسلمانانو ته دا فیل دی چې موږ سره بھرپور تعاون وکړي او دې سره سره لکه زما عزتمندو چې دا مدرسه آباده شوه نو ورسره ګیر چاپېره ماحول به هم ډېر زیات ښه شي او دغه شانتې نور کوم روان کوم کول چې دي زما عزتمندو لکه هغه به دینداره شي او دا به انشاءالله تعالی د دې خلکو دپاره مسلمانانو رونو دپاره یو صدقه جاریه ده چې تر قیامته پورې په دې کې سبق ویل کېږي او لکه موږ په دې دنیا کې نه یو او موږ ته به لکه هغه ثواب ثواب را رسي. نو زما بھرپور د مسلمانانو دا فیل دی چې موږ تعاون وکړي او دې په امداد باندې دا مدرسه جوړه شي او د دې په خپل حصه واچي نو دا خدای پاک دې لپاره صدقه جاریه جوړه کړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لومبۍ خبره خو زموږ دا ده چې دلته زه ما ښکلی سبق ویلی، دلته کاریان هم ډېر تعاون کوي سړي سره، ډېر امداد ورسره کوي چې ډېرې پیرې پویه کوي. خو دلته یو د مسله موږ ته دا ده چې کله غم ښادي شي بیا موږ ته سبق نه ویلي کېږي، 2-3 ورځې غم ښادي یا د دې میلمانۍ. نو زموږ دا میسج ورکو دي غوڼ عوام ته چې موږ سره بھرپور تعاون وکړي. دا دلته دا یو مدرسه نشته په بولاګټ کې، دا لومبۍ مدرسه ده، د دې ابتدا د کاریانو کړې ده. د دې لکه دې دا میسج خوري په دې دغه کې چې موږ سره د تعاون وشي. او دلته دې مدرسه منته دلته ډېرې دلته د دې مولي صاحب دلته دې کور کې یو باجي ده، هغه خلکو ته سبق هم ښایي او د دې کور لکه 2 کمرې تنګ کور دی، هغې کې هم لکه بھرپور تعاون کوي خلکو سره.